نل موضوع دا د صحابو آغا ساده زندگی پا بارکی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین مالدارو غریبانم پکیو خو لیکن د مالدارۍ سره ساده زندگی خوښه وه. عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ دا په مالدارینو صحابو کې دی او زندگی دومره ساده زندگی فرمائی وی درو جماعتی په ټیم کې بچے دسترخوان تکې ناست نو او به جاړل دومره به او جاړل چې کم خوراک به دته په دسترخوان پروت و هغه به ترې پاتې شو. چا ورته عرض وکړو جی ولې جاړئ تاسو له خو الله په مدینه مبارکه کې چې څومره مال او دولت درکړی دومره بل چا ته الله نه دی ورکړی. فرمایلی وي ځکه جاړم چې ما خپل صحابه ملګري ما خپل ځان په داسې غریبۍ کې وخت تیر کړی دی په داسې ساده زندګۍ کې وخت تیر کړی دی چې هغه ساده زندگی هغه ما ته رایاد شي د دې دسترخوان وړاندې چې هر قسم نعمت ما ته پروت دی نو ما هغه زندگی دې زندگی خوراک ته نه پرېږدي. دومره مالداره خو زندگی بیام ساده ساده مطلب دا دی ته خلا ښه جوړه واچوه خو تکبر چې دې په زړه کې رانه شي دې ته ویلی کېږي ساده زندگی. بل مسلمان لا ته ځان ښکته ګڼې دې ته ویلی کېږي د عاجزۍ زندگی. د الله حکم وشي عبادت ته رامنډه کې دې ته ویلی کېږي ساده زندگی. او د ګناه آواز درته وشي چې په پلانکیزې کې د ډیجی پروګرام دی او ته لاړ نشې او د الله د یرې نه لاړ نشې دې ته ویلی کېږي عاجزي. او الله فرمایي چې بعضې خلک په ګناه کې عزت لټوي اخذته العزة بالاثم فحسبه جهنم. نن غریب سره د سرمایه‌دارو سره ځان برابروي او په هغه ګناه کې به دا غریب سړی عزت لټوي خپله لویي به لټوي خپل تکبر به لټوي. الله فرمایي د په ګناه کې عزت ځان ته ولټو. الله فرمایي فحسبه جهنم د داسې کس دپاره ما جهنم تیار کړی دی. نو صحابه هغې کې غریبان ډېر خلک وو خو که مالداره مو نو په دنیا کې ساده زندگی غوره کړې وه عاجزۍ سره زندگی تېروله. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ د چې ایمان نه و راوړی دا دومره سرمایه دار و د کفر په حالت کې چې د لویو تجارو خلقو سره په هغه نمبر 1 تجارانو سره دا په هغې کې شامل و او فرمایي وی داسې جوړه به یې اچوله چې په هغه ټایم کې د یمن کپړه ډیره اوچته سطح باندې وه
د به داسې جوړه اچوله او فرمایي چې یو جوړه به یې واچوه سبا به بیا بله جوړه وه هغه جوړه به بیا نه اچوله نوې جوړه به بله ځان ته کړې وه دومره ساده زندگی وه د عیش او عشرت زندگی تیروله خو کله چې ایمان راوړي د ایمان هغه قوت یې په زړه کې راځي نو بیا داسې زندگی تیروي د ایمان په حالت کې حدیث شریف کې راځي مفهوم مبارک کې داسې دی وی یو ورځ را روانو وی نبی علیہ السلام د صحابو سره تشریف فرما دی چې اوی کت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ را روان دی یو صادر ځان له تاو کړی یو یې لنګ والی هغه صادر کې بټنې نه وې د کیکر زغې پکې ورکړي وو او را روانو نبی علیہ السلام په جړا شو او اوی فرمایل دا هغه مصعب بن عمیر دی چې اعلی نه اعلی کپړې به د اچولې خو د ایمان په حالت کې دومره عاجزي دومره سادگی چې دومره طاقت یې نشته چې ځان ته بټنې ولګوي نو د بټنو په ځای باندې په خپل ګریوان کې زغې ورکړي وو او د خپلې تڼۍ پې تړلې وي نن خو الحمدلله مسلمان ته کم یو نعمت الله نه دی ورکړی ما و تا ته هر قسم جوړه راکړې اعلی نه اعلی جوړه واچوه قرآن و حدیث تا نه منې کوي جوړه واچوه قیمتي واچوه خو په دغه جوړه کې ځان عاجز ګڼه په دغه جوړه کې عاجزي کوه په دغه کور باندې په دغه خوراک کې په دغه ګاډي باندې ساده زندگی تیروه دغه د صحابو نقش قدم و عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا دومره مالدار صحابو کې او په مدینه کې دویم دام و په یو قافله کې سلو خان سره د بهره په بیت المال کې د جهاد دپاره جمع کوي او عاجزي څومره وه سادګي څومره وه چې قبر ته به لاړه دومره به یې وجړل چې ګیره مبارکه به یې د اوښکو نه لونده شوه نن خو که ما سره د 2 روپو ګاډی وي بیا په مسلمان څوک سلام نه اچوي نن که زما کور چرته ښایسته بلډینګ والی بیا زه غریب ته په سپک نظر باندې ګورمه نن که زما کپړه د زرونو وي په سب کې بیا د غریب سړي سره زه خپل ځان او کپړې نه لګومه دومره مالدارۍ سره الله رب العزت بیا هم صحابو ته هغه ساده زندگی و عاجزي زندگی هغې ځان کې راوستې وه عاصم رضی اللہ تعالی عنہ هغه فرمای وی ابو وائل رضی اللہ تعالی عنہ وی دبدا لرغونا ځانته یو وړوکی غوندې کور چومبړه ورته وی دا به ځانته جوړه کړه او په هغې کې به زندګي تېروله او کله به چې د جهاد آواز وشه چې هله جهاد ته قافله ځي عمر رضی اللہ تعالی عنہ ځي یا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ځي وی هغه وړوکی کور چې د لرګونه به یې جوړ کړی و هغه به یې وران کړه د دې دپاره چې زما د دنیا سره هغه لوګو جوړ نشي زما د دنیا سره هغه مینه محبت پیدا نشي دغسې زندګي تېره کړه نن خو ته په حلالو پیسو بلډینګ جوړې ښه
بے شک تعالی اجازت تے ضرورت تے دے خو بیا دا سے خلق چے پا حرام مال بلڈنگ جوڑ کی پا رشوت جوڑ کی پا سود جوڑ کی او دلولو زریو دا کرکٹ پا جوارے باندی جوڑ کی پا لکلو دا فوٹبال پا جوارے باندی جوڑ کی او برا پیولی کی حاضا من فضل ربی دا اللہ رب العزت فضل پا حرام و پیسو کی نشتا او دا دیوال او دا گیر دا برا پٹیل باندی لکلی وی وی دا زما پا ما باندی زما دا اللہ رب فضل دے حالانکہ دا فضیلت داستان دے دا شیطان پتا باندی فضل لے حرام مال تا نن منگ فضیلت ویو سوک با پی برا ولی کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ خو پا حلال شی باندی لکل غواری ستا دا اللہ نم چی لکلے دا رشپت پا پیسو دی لکلے دا سود پا پیسو دی لکلے دا جوارے پا پیسو دی لکلے او بیا وی جی ما دا اللہ سرمین دا سود خود دمرا لو یا گناہ دا چی اللہ دا جنگ اعلان کی دا بند سرا او تب یا پا دا سود پیسو او دا پیسو باندی تب یا دا اللہ نمم لکی او پا معاشرہ کی زمونگا عزتمند اگا سڑے ندا چی دا عالم وی اگا سڑے ندا چی دا پریزگار و منزگزار دے زمونگ پا معاشرہ کی دا ٹولونا عاجز سڑے دا ٹولونا عزت والا سڑے اگا با سودخوری سودخور تبم وی آجی صاحب راشا پدی متکے تکینا آجی صاحب راشا ای سے تکینا آجی صاحب بطمو آیا وطوی آتی صاحب باہر کینا دو کورنا نن پا معاشرہ کی اگورا دا سودخور سمر عزت تے دا رشفت خور سمر عزت تے دا دو کباس سڑی دا سمر عزت تے دا گیرے والا پینسو اچتو والا دا پٹکی والا دا سادہ لباس والا دا جزای زندگی تیرولو والا پینزا وقت منز دا جمع کولو والا دا غص سمرا پا معاشرہ کی عزتی او دا یو رشپت خور او یو سود خور سمرا عزتی نو اللہ رب العزت دا نعمتونو سرا سرا تا تداوی زما بندا عجزی مالا راوڑا مالا عجزی خوخا دا صحابہ کرامو دا مالدارے سرا اللہ لعجزی پیش کرا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی نبی علیہ السلام یوزل دا مدینی باہر اطرافو تا تشریف یوڑو وی صحابہ کرامم ورسرو چھے اوئی کت دا یو صحابی کوری ولید واغا دو چھتا بیلڈنگ جوڑ کرے یو یاد ساتے یو ضرورت کور تا جوڑا ولے شے خدا پارا دا دی چھے زما اولاد پکی اسی کی مالا تقریب نہیں دانا چھے دا بل دا پارا فیغور جوڑے گی دا بل دا پارا زدبازی کھے دانا نو نبی علیہ السلام چھے صحابی کور تا اوکت ناغا دو چھتا ہو زما پا یو چھت کی گزارہ کی گی دا درے دا قسط نہ جوڑو یار پلان کے ترور زوے میں دے دا رشاغت مقابلہ کی او خواہ چی ماتا اللہ دمرا مال رکھا نبی علیہ السلام فرمایا وی دا دا چھا دے دا کور وی جی دا دا پلان کی انصاری رضی اللہ تعالیٰ نو دے نبی علیہ السلام راغے دغا صحابی فرمائی وی زا جماعت تا لارم منستا وی ما پا نبی علیہ السلام سلام واچاو وی ما لئی دا سلام جواب رانک او قزم مخ کے او بلا خبر او کم پا قبر مبارک بعضی علماء داوئی وی درے تا پوس کی گی من ربو کا ما دینو کا من نبیو کا وی دا نبی علیہ السلام مخ مبارک دا ترش
او زما استا په مخ ګیره نه څومره د افسوس خبره ده او زما استانه پیغمبر علیه السلام مخ مبارک واړی دغه صحابي فرمای ما سلام واچو صرف او مال جواب رانک هغه د ایمانونو والا صحابه نبی علیه الصلاة والسلام چې جواب ورنکړ صحابي ډېر خفه شو او بهر ووت صحابه ورته عرض کوي چې ما ته نبي علیه السلام نن د سلام جواب رانکړ په زړه کې غم و زموږ نه خو چې مونځ پاتې شي زما زلمی تور سرې د ولیمې په ورځ د ماسپښین مونځ چوټي چې دا کم هغه وټرانت که څه ورته وایي چې دا روټۍ وړي راوړي د دې هم چوټي دا مونځ بیا نه کوي او که د ماسخوتنې روټۍ ورکوي نه یې کوي الا ماشاءالله زړه کې بیا هم درد نه راځي ولې زما د قلقلا خان بچي واده دی مونځ چوټي په هغه ورځ زلمی خواړو ما یو زلمي ته وویل ما بچیه نن خو د جمعې ورځ ده د جمعې مونځ دې کړی که نه څه کم دغه د درې نیمې بچې کېږي مونځ قضا کېږي ما ته وایي په پلانکي جومات کې به یې وکړم نو ما زړه کې سوچ کوو چې دا پاو وخت کې به تال ته ځې او بیا به مونځ کې مې خدای دې پنې کوله 10 منټه خو صرف مزل دی فکر نشته ولې میلمه به راشي خفه به شي چې زلمی نشته ما وله مبارکي ورنه کړه څېره مې وله وانه چوه او قرب خفه کېږي په مونځ باندې وی خفه دې شي خو چې میلمه خفه نه شي د سار نه د اتو نه والې تر 3 پورې به دا زلمی په دې سټیټ ناست وي هر چاله به غاړې ورکوي خو دا به د الله حکم نه ادا کوي چې د الله دین ته غاړه ورکړي څېره وباسي چې زه اول مونځ کوم میلمه چې راغلی کېدي نو زه به بیا راشم کېبنم ما ته دې بیا میلمه راپاسي تاسو چېرته په دې عمر کې داسې لیدلي دي زه وښایه الا ماشاءالله بعضې خلک به چېرته په زرونو کې به یو 2-3 بیخي فکر نشته مسلمان سره نو فرمای انصاری رضی الله تعالی عنہ وی خواوې نبی علیه السلام په دې خفه شوی دی چې ما 2 چته بلډینګ جوړ کړی دا بره چت زما د ضرورت نه علاوه دی ورغې داسې ونه کړه چې دا 2م چت یې راغوزار که پوره کور یې راکېنو په ځمکه باندې وی زه په داسې دنیا کومه څه په داسې کور کومه څه چې ما نه دې زما پیغمبر خپوي نن خو مونږ هغه کارونه کوو چې الله او د الله پیغمبر پې مونږ نه خفه کېږي مونږ په هغې کې عزت لټوو او بیا به ویره چې عاجزي ډېر ښه شی دی سادګي ښه شی دی نو تا خو سادګي او عاجزي سار مونځ کې ما ته معلومه شوه که نه مونځ کې نه وي پې 1 او 2 پورې ته ګرځي په دې کوڅو کې سهل رضی الله تعالی عنہ فرمایي عاجزي زده کول غواړو سادګي زده کول غواړو صحابه ته راشه قسم په الله بعضې خلک داسې پیدا شوي چې د صحابه بد وایي دا یاد وساتئ چې هر څوک وي که انګریزان وي او که مسلمان وي چې د صحابه په شان کې ګستاخي کوي زه نه ویم اوچت کوي کتابونه امام مالک رحمه الله فرمای سر ته کټ کوي قصه یې ختمه کا او بعضې خلک دا وایي چې په 4 یارانو کې د 2 یارانو شیخانو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او عمر رضی الله تعالی عنہ مولانا اشاق الہی رحمه الله هغه په خپل کتاب کې دا حدیث راوړی مفهوم مبارک داسې دی چې په دې 2 یارانو پسې نبی علیه السلام فرمایي چا څه وویل بس قتل یې کوي دا پکې نشته چې جیل ته یې واچوه مسلمان بیا موده دی
سهل رضی الله تعالی عنہ فرمای وی د جمعې ورځې ته به موږ ډېر زیات خوشحالېدو ډېر زیات به خوشحالو چې نن د جمعې ورځ ده لکه موږ چې خوشحالي یو هغې به دا نه خوشحالېدل هغې به په دغه ورځ عبادت سره عبادت به یې کو او دومره عبادت په حدیث شریف کې راځي مفهوم مبارک یې داسې دی وی سار جمع نه بعد به چې کور ته لاړو که څه به وبې خوړه که نه به واپس به جومات ته راله تر ماسپښین جمع پورې د جمعې مونځه پورې به دې نفلونه عبادتونه کول د جومات نه به بهر نه وته او مونږه اوس اول زه ځان ته وګورم بیا مونږ ټول ځان ته وګورو چې مونږ څه کوو نو سهل رضی الله تعالی عنہ فرمای مونږ به خوشحالېدل د جمعې ورځې ته وی یو بوډۍ وه په مدینه مبارکه کې د بیضعا علاقې ته به تله او د هغه ځای نه به یې چقندر راوړه دومره سادګي زندګي د لوږې زندګي وی هغې به په کټوۍ کې هغه خوټ کول او د پاسه به یې پکې لږې وربشې ور واچولې وی مونږ به چې د جمعې مونځ وکړه د جمعې مونځ نه بعد روټۍ خوړل دا سنت عمل دی مخکې خوړل دا سنت عمل نه دی د جمعې مونځ نه لور ورځو کې مخکې خوړل سنت عمل نو فرمایي وي مونږ به چې جمعې مونځ وکړه مونږ به هغې بوډۍ ته داسې په لاره ورتو شو هلته مو پې سلام وکړه یو څو صحابه به وو وی هغې به راته ویل چې کینئ بچو تاسو ته ما خوراک تیار کړی دی وی خوراک به یې راته کېښود چقندر او وربشې وی دا به مونږ زمونږ خوراک و دا به مونږ خوړه ته خو چاته وربشې کېده او اول زمانو جوانو ګوره په کور کې ګرانې ګرانۍ ته وګوره په کور کې چې ټیپر پاخه شي انکار کوي نه یې خورمه نو کور دې وران شه خو لاړ شه تا اول خپله وګټه کور ته یې راوړه چې بیا خلک خوري که نه خوري زور خو یې پلار ته دی ته ځکه وایې نه یې خورمه زور یې ستا مشر ورور ته دی ځکه وایې نه یې خورمه صحابهو د چقندر ښوروا کې وربشې واچولې هغه به یې خوړې دا مشران ناستې تپوس ترې وکړئ چې وربشې بغیر د اوبو نه د مرۍ نه لاندې نه ځي نښلې په مرۍ کې زغې پکې وي خو افسوس دا چې صحابهو دومره سختې زندګۍ تېرې کړې د هغې باوجود هم په هغې کې عاجزي و سادګي وه هغې مالداري هم تېره کړه په مالدارۍ کې هم پکې عاجزي و سادګي وه ما و تا خو مالدار هم نه یو او خبرې چې خبره واورې ته به وایې چې د پاکستان وزیر اعظم دا دی داسې په سټایل کې به ګرځي داسې په واده کې به هغه نخرې وکړي چې زمونږ یو مشر سړی نواب او خان او ملک یې نشي کولی دا غریب سړی چې ټوله ورځ د اور سره لوبې کوي لوار به یې ځان نه جوړ کړی اور کې به لګوي او بیا چې کله د زوی واده یي 10 ورځې به ډمان ګټئ مسلمان وروره ستا په دغو پیسو بیا هم دا زړه کېږي چې یو ډم له ته دا پیسې ورکې تا خو وروره په اور ګټلې وې پکار خو دا وه چې دا 1 روپۍ ستا په زړه کې ننوتی چې د دې قدر تا سره وې دا قدر مدر خبرې نشته دغه بوډۍ چې په دې کور کې ناستې وي ټولې نه بعضې هغې چې کومې ګډاګانې په دې ودونو کې کوي وی زما د اخري بچي زوی واده دی زه به پرې د زړه ارمان ورجوم وبې راځې خو میاشت بعد به بیا ستا د زړه ارمان دغه بیا رجئ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ د دې داسې زندگی وه په خپله وینځه فرمایي د عائشې رضی الله تعالی عنہ وینځه وه هغه فرمایي وی عائشې رضی الله تعالی عنہ ته په 80,000 دراهم راغله
اویا روپۍ نه کم او تا دا خیال چې نه اویا روپۍ به وي 80,000 دراهم او هغه به د چاندۍ او د سونې دراهم وو. اوس حساب کوه دا به راله او چې دغه دراهم به یې ټول تقسیم که او فرمایي وی د عایشې رضی الله تعالی عنها په هغه جوړه مبارکه کې په هغې کې به پیوندونه لګېدلي وو خو دې به ځان ته یو دراهم پرې نه ښوده چې زه پې ځان ته یو جوړه والم. زمونږ تورسرې دا جي دا د ولیمې جوړه شوه خاوند دې که سرکاري نوکري خو رشوت به خامخا اخلي هلته اډر شوی دی د صدر نه د صدر نه اډر شوی چې 50,000 روپو جوړه به راتالي او که سرکاري دی پرایویټ مزدوري نو هغه به بیا دوکه کوي صدر یې اډر کړی دی چې د 50,000 روپو جوړه نه اچوم. دا مې جي د ولیمې جوړه وه دا مې جي د نکریزې جوړه ده او دا دې د سسې جوړه ده دا درېیمه مې د جنج جوړه ده او دا څلورمه دې څه شي ده دا د ولیمې جوړه ده او دا پنځمه دې د څه شي ده دا چې یو هفته بعد ورځو او بیا وله سر کوو دا پنځمه د هغې جوړه ده چې یو سړي وسنی نو دا به د خپلې بیبي ته د بل مسلمان مری نه ماتوي. ظلم خو شروع دی خو څومره ظلم چې مونږ لاندې خلک کوو د دې نه هغه ظلم چې بره په مونږ ناست دي د هغې نه زیات ظلم ما و تا کوو بیا مونږ دوکه کوو پراټ کوو رشوت اخلو د بل مسلمان مری ماتو دروغ ویو خو صدر کور کې اډر کړی دی دا 15 جوړې به ولالي او د عایشې رضی الله تعالی عنها زندګي چې وله بیان کې زما د پالا قسم وي چې کمې تورسرې کې لږ دین په مونږ کې موجود وي مونږ به په یوې جوړې باندې هر څه ګزاره کوو. نن حالات ډېر خراب دي مونږ مسلمان بیام او مسلمان بس یو ټکی زده کړی هلته به رشوت واخلي دلته به جي اعتکاف ته کښېنم نو ته چې دا خوراک کې په دې اعتکاف کې دا خو د مردارو پیسو دی دا اعتکاف دې قبلیږي حج ته عمرې ته ځې پیسې دې د مردارو دي ستا د حج او د عمرې کېږي چا له وجاړو فریاد وکړو چرته ځکه نن الله په مونږ باندې داسې خلق مسلط کړي دي د امریکې په شکل کې د انډیا په شکل کې چې مونږ او تاسو مړه کوي مونږ او تاسو یې ذلیله کړو. یو ملک وښایه د مسلمان یو ملک په دنیا کې ډېر ملکونه به وي که نه 206 ملکونه دي خوشه ټولې دنیا کې یو مسلمان ملک وښایه چې په یو کافر یې حمله کړي څو خودی شي او دغه امریکا دغه خنزیر ملک دغه لیډران چې خنزیران دي مسلمان پکې دغې نه یادو دغه امریکا دا په عراق حمله ونه کړه په افغانستان یې حمله ونه کړه انډیا په کشمیر حمله ونه کړه او بیا هم دهشتګرد مونږ یو حیران به شئ مسلمان هم یو دهشتګرد یو زه د خپل کور دفاع کوم زه دهشتګرد یم هغه چې په ما حمله کوي یا دهشتګرد نه دی کله راته یو نوم بدلوي کله بل نوم بس الله مو دې معاف کړي الله مو دې زموږ د دین طرف ته مخه کړي او د صحابه کرامو نقش قدم ته دې الله مونږ روان کړي او بس یاد وساتو د اخري د دې بیان خلاصه دا ده که مالدار یو که غریب یې مونږ کې به داسې مالداره سړی نه ټول غریبان یو خو عاجزۍ سره او سادګۍ سره زندګي تېرول پکار دي دې زنانو ته د صحابه واقعات بیانول غواړي دا 15 جوړې بیا په یو واده کې نه کوي او قتاله یې وکړې خو ته ما ته پته ده بار د بل 60 ماته ته خو بیا دومره ښه سړی نه یې که نه